ما ویمې چې په دې باندې خبره وکړو صدارتي نظام دا به وي څه شی. هغې کې صدارتي نظام کې بنیادي خبره دا ده چې صدر څنګه طیب اردګان با اختیاره دی، نو دلته به صدر با اختیاره هغه به دې وزیرانو ته او مشیرانو ته او خپل کسانو ته هغه خپل ټیم راولي. په دې باندې دا خبرې چې شروع دي نو دا د عمران خان ځان له نشي کېدی. ظاهره خبره چې اهم خلقو حمایت هغه ورته حاصل دی او هغې کې بیا چې کومې 3 میاشتې دي او دا ایمرجنسي وي او کومې فیصلې کېږي نو د عدالت سپریم کورټ مداخلت نه منل هغه خبره ده پکې چې د سپریم کورټ احکامات مداخلت سسټې اډر دا به پکې نشي منلی. دغسې بیا چې صدارتي نظام صدر عارف علوي ابه سایډ لاین شي او وزیر اعظم عمران خان به بیا صدر شي او دی به خپل یو ټیم سره راشي. نو دا دې حوالې سره یو ډېر لوی بحث دی په ډیجیټل میډیا هم دی په سوشل میډیا هم دی او چې کومې مضبوطې حلقې دي نو دا خبره کېږي او د دې دغه دا دی چې دا کومو خلقو د طرف نه دا خبرې شیر کېږي په کومو اکاونټونو کېږي نو دا د خاص حلقو د طرف نه را روانې دي. دې سره سره برطانیې سره UK سره د قانون د مجرمانو د تبادلې د قانون هغه هم تیار شو، په هغې باندې خبرې وشوې. نو په ملک کې څه ډېر حالت هغې کې تبدیلي راتلو امکان دی. سم کېدی شي دا مخکې هم دا خبرې شوې وي خو هغه ټایم کې چونکې شروع حکومتو نو دی هغې کې فیصله نه ده کړې شوې. اوس چونکې دته پته ولګېده چې را روان حکومت هم دی، الیکشن دی، حکومت ختمېدو واله دی، په 4 کالو کې 3 کالو کې څه ونه شو، ګراني کم طرف ته لاړه او هغه کارونه چې کول غواړي نو هغه نه کېږي. مضبوط سیاسي چې کوم مخالفین دي دې کې د قرضو راوستو خبره، دې کې د سیاستدانانو خلاف کارویانو خبره، مختلف چې کوم اهم ایشوز دي په هغې باندې ډېر مضبوط بحث روان دی او ډېره دغه داسې خبرې چې صدارتي نظام سره د دوی دا خیال دی چې صدارتي نظام د قیام نه پس به د پارټو د الیکټیبل بنیادی کردار هغه به ختم شي، ځکه چې صدر هغه به د پارټۍ بیا چې را روان دام د انتخاباتو اصلاحاتي یو سیستم غوندې دی خو چې صدارتي نظام قایم شي نو د دې الیکټیبل او دا چې کوم د 13-15 کالو نه په حکومتونو کې را روان خلق دي بنیادی طور باندې د دغه خلقو به لار بند شي او هغه چې کوم حکومتونه مافیا چلولو والا خلق دي نو د هغې لارو درولو دپاره خصوصي خلق حلقې او چې کوم د شاته ناست لاسونه دي او کوم اهم خلق دي نو هغه دې پسې دي او ښکاري داسې چې دې دپاره مکمل هوم ورک هغه شروع شو او هغه شروع شوی دی خو اوس په مخه باندې راغو، په مخې ته راغو ځکه چې په خط کې د وزیر اعظم کم مضمون دی هغې اندازه بیا په ډیجیټل میډیا او په سوشل میډیا باندې چې کم بحث دی هغه خبرې نو دې نه دا ویلی کېدی شي چې ملک کې صدارتي نظام دپاره یو طرف ته مکمل لابنګ شروع شو. خپل چې کوم چینل دي د میډیا اکاونټ سوشل میډیا ډیجیټل میډیا په هغې باندې ډېره مضبوطه خبره چې کوم انداز کې شروع شوه نو دی دې طرف ته یو مضبوط قدم اوچتولو واله دي. د دغې دپاره دا چې کوم بحث کېږي کم خپل ووټر سپورټر دي کم خپل دغه خلق دي کم حلقې دي نو هغه تیارول او هغه ذهني طور باندې تیارولو دپاره سوشل میډیا کمیونیکیشن چې کوم ذرایع دي د هغې برپور استعمال هغه هم شروع شو.